قسم په دلاسه کې ویم پر ورولۍ کې درته یم کنه زما داسې چټي خوله د قسم په خدای وادرېده کېدای شي هغه کومه ښځه چې تا پسې پرس مرس ګرځو ولا کېدای شي هغه دې خوټو ته اوبه در وایي زه ولا ډېر ښه انسان یم والله ځان ته اصلاح کوئ ځان وادرېده سم تصویران لګولي داسې کوئ څه نه کوئ څه نه انسانیت ته کار وکړئ ته دعوت ورکو چې راشه روټۍ خورا په تکبر کوي لړکوه دا لړکوه سیده په دې خپایمه نو دغه خفګان خو زما را پسې کوي نه لکه ګورې مننه ستا په خفګان دې خدای تندر راوغورځوي او دواړو خپه ښایي ډرامې دې شروع کړي دي د خدای ظالمه شرم او حیا خو په تاسو کې نشته سعودي عرب ته چې څوک راشي که نه نو هغه عمرې له راځي چې د عمرې په نیت راشي او د عمرې نه واپس ځي که تاریخ شیر رجز د دوبۍ نه راشي دلته تاسو پسې نښتي یئ که بل راشي تاسو پسې نښتي یئ ها دا هر سړی د ثناګل ډمې په شان نه وي چې رابشي دغلته به ستاسو سره ډمتوب کوي یا به تاسو بخت رحمان نه والی دلته به بیا خلک به بې کنځئ دغلته به عمرې کوئ شرم او حیا وکئ مړه دا دغه طریقه ده چې ستا پسې به نه مکې نه راځي او روټۍ به نه خوري ستا د هوټل به سر ستا د رسټورنټ به سر روټۍ خدای دې پوه که یا دا طریقه داره پتا کې چې دومره انسانیت دی دونه حیا ده پکې دونه عزت دې وله کولی تلی وي پسې هلته طریقه هم دغه ده هلته به پسې تلی وي او زه هلته چې په هر یو ځای کې غله به دې وله کړې وه او خیال به دې ول ساتلی و ډېره د افسوس خبره ده یار د غیرتي زوی دی همیشه دپاره د حق او د سچ خبرې کړی اخلاقي انسان دی منه وي ولی الله په دې تنقید وشو چې هغه دا خبره وکړه چې زه هغه ځای ته ځمه چې کم ځای ثوابي ځای دی او په کم ځای کې ماته ثواب میلو شي نو بالکل صحیح خبره ده چې هغه دلته عمرې له راغلی او زیارتونو نه راغلی او مطلب او مقصد یې دا و چې یاره زه څومره هم ثوابي ځایونه دې هغې ځای ته لاړ شم نو هغه خو دا نه وي چې زه دغلته عمره وکړم او دغلته پسې تاسو ډرامې وکړئ دغلته ستاسو په رسټورنټ کې خو جړاګانې ډمې پکې چېرته سم سړی خو به په هغې کې ونه ویني نه به چېرته سمې خبرې په هغې کې ویني خو دغه ډرامو ته ناست د خدای تعالی وزګار ناست جو په یو پسې په بل پسې د رب خاطر وکړئ دې سعودي عرب ته دې پاک ځای ته چې خلک راځي که نه نو عمرې له راځي دې له نه راځي چې تاسو ورسره ډرامې وکړئ ډېره د افسوس خبره ده یاره په پښتنو کې نفرت خورول نو چا باندې الزام لګول هغه عجز د هغې دنیا د آخر سر نه راغی عمرې له دلته به ستاسو دا ډرامې وکړي چې په تاریخ شیر پسې په کوی په بل څه پسې عرب کې پښتنو د 2004 نه رسټورنټ را روانې دي په ګرنټۍ درته وایم چې زه به تاسو ته داسې رسټورنټ وښیم که نه چې د هغې به تاسو خوب هم نه ویني هغه وخت د پښتنو خو نه به د هغو داسې چېرته کچه حرکت ویني نه به چېرته د هغو داسې کچه خبرې ویني ولې هغه د خپل روزګار نه وي وزګار خپل روزګار کوي او دا بې روزګاره خلک خو راغلي دغلته یې کورسۍ کې ایښودي دي او په یو پسې ډرامه په بل پسې ډرامه الله پاک به په تباهونو باندې تباه کړي په شرمونو خو وشرمېدی چې په سعودي عرب کې واغه هغه کارونه وکړه که نه چې هغه زه به تاسو ته یم چې چېرته د هندوانو په سوچ کې به هم نه راغلي چې تاسو چې کوم کارونه وکړه تاسو چې کومې ډمې راوستې د سوشل میډیا د لارې ډېره د افسوس خبره ده د دې خلکو خلاف اواز چوتول غواړي چې کم سړی غیرتي او پښتون نو هغه له پکار دی چې یاره د دې بړواګانو د دې بېغیرتو خلکو خلاف اواز چوت کی دا په موږ ټولو پښتنو باندې فرض ده چې د داسې بېغیرتو خلکو خلاف اواز چوت کړو ډېره د افسوس خبره ده پلیز دا بې ځایه ویډیوګانې ما اچوئ یو دانه دی وادې ورېده نو زه درته اوس هم په دلاسه کې ویم پر ورولۍ کې درته یم که نه زما داسې چټي خوله د قسم په خدای وادرېده کېدای شي هغه کومه ښځه چې تا پسې پرس مرس ګرځو ولا کېدای شي هغه دې خوټو ته اوبه در وایي زه ولا ډېر ښه انسان یم والله ځان ته اصلاح کوئ ځان وادرېده سم تصویران لګولي داسې کوئ څه نه کوئ څه نه انسانیت ته کار وکړئ که ته خپله سوچ وکړې زه تاسو سره ولې میچ وکړم څه چل شوی یو وایي اکسپ یې کړلو بل وایي هو دا دی هو ولا دا یې ګټي هو ولا دا ولې دی کې د قوم پرستي خبرې راولي ولې دا پلیز نو هغه یو نیم بعضې کس ته زما دا درخواست دی چې غول مه خورئ په غولخورو مشهور شوئ که داسې ځان فیمس کوئ بل رقم فیمس کوئ دا غول مه خورئ ما پسې ویډیوګانې مه اچوئ چې ولې الله سره مونږ میچ کوو دا کوو او هغه کوو نو بیا داسې میچ وکړه وادې ورېدی چې اوس ما د خولې نه به ګاډې وړې راوباسې نو پلیز دا غلطې ویډیوګانې مه اچوئ چې ولې الله ځان غټ حساب وایي میچ ورسره کوو دا کوو زه ستاسو د خپو خاورې یم خو پلیز دا بې ځایه ویډیوګانې مه اچوئ چې ولې الله سره میچ وکوم او دا کوم او دا ورسره کېدو دا ورسره نو زه ټولو ته ریسپیکټ لرم هېڅ کله مو وادې ورېدې زه نه غواړم وادې ورېدې چې زه د خپل پښتون ورور سره ډغره وم نه پیدا زما خپل ورونه دي وادې